ګرانو کتونکو د نوخار خیر آباد کیمپ کې یو ډېر لوی کروڑونو روپو سکینډل هغه مخې ته راغلی دی او داسې عجیبه غوندې سکینډل دی د افغان مهاجر کیمپ خیر آباد چې کوم مهاجرین دي نو کیمپونو حیثیت هم ختم شوی دی او مهاجرینو ته د خپل وطن ته واپس د تلو احکامات هغه د ریاست پاکستان نه جاری شوي داسې حالاتو کې چې مختلفو ځایونو کې مهاجرین هغه کوششونه هم کوي چې ایثار شي کاغذ والي ریکارډ څه عدالتي احکامات دې باندې د نادره لا شهریت د پاکستان حاصل کړي نو داسې یو کیس مخې ته راغلی چې پوره ایوانونه یې وخوځول او د مقامی معایدینو مطابق ویل کېږي دا چې د پوره کیمپ کې زرګونو خلکو نه پیسې راغونډې شوي دي او کروڑونو روپو سکینډل دې ته مونږ ویلی شو چې کم تفصیلات تر اوسه پورې مخې ته راغلي دي نو هغه مونږ ته سره شیر کوو د خیر آباد کیمپ ملک جلاد خان چې همدغه کیمپ کې اوسیږي هغه افغانی دی او خپل هم ورسره افغان سټیزن کارډ دی او هغه کارډ لرونکی افغان مهاجرو هغه د پېښور های کورټ د یو قبیلي متعلق یو فیصله شوې وه نادره ته چې دا ریکارډ دا تاسو وګورئ که د دوی حق جوړېږي نو هغوی ته بیا شهریت ورکوي هغوی باندې ډېر وخت نه کیس راچلېدو هغه کیس بنیاد جوړ کړی شوی دی او خلکو ته یې ښولي دي چې بس دا د ټولو دا قبیلي دی او دې باندې به مونږ کیس کوو دا شهریت دی شناختي کارډونه دي نو د خیر آباد کیمپ چې کوم خلک دي زه به دا ووایم چې ډېر درانه او ډېر کاروباري خلک دي او د کاروبار لحاظ سره ډېر مخکې دي نو داسې ټایم کې چې هر طرف نه یو مسله ده مشکل دی او افغانیان دې ټایم کې په سخته کې دي او هغه خلک وایي چې اخري داسې وخت راشي نو هغه بیا وښو ته هم لاس اچوي هر څه ته لاس اچوي چې په څه طریقه باندې ځان ته ریلیف ورکړم دلته کې د مقامی ملک د خلکو مطابق دا وینا ده چې ډېر د هوښیارتوب نه دا کار وایي چې هغه کیس یې ډال کو او د ټول کیمپ نه نکاحنامې هغه راغونډې کړي دي یو ساده نکاحنامه ده زه به تاسو سره په دې سکرین باندې شیر هم کړم دغه یې راوړي دي او ټول کیمپ یو مقامي مولا هغه یې راوستی دی او د اویاو اتیاو کالو خلکو له نکاحنامې وایي جوړې کړي دي او د شپې شپې په زرګونو نکاحنامې هغه تیارې کړي دي بیا فایلونه جوړ کړي دي د نکاحنامې بیا یې پیسې اخیستې دي د فایلونو بیا یې پیسې اخیستې دي بیا د کیس حوالې سره چې مونږ دا ټولو مهاجرینو د طرف نه بلکې دا خو زه ووایم چې ریاست پاکستان یو فیصله ده نو یو کیس په بنیاد باندې کیمپونو ته پوره شهریت هغه نشي میلاویدی خو فیصله دا هغه ډال جوړه کا او دلته د خلکو نه د چې کوم د خیر آباد کیمپ زموږ ذرایع دي نو هغوی دا وایي چې زرګونو خلکو نه کروڑونه روپۍ راجمع شوي دي او دغه کروڑونه روپۍ بیا پسه لګېدلي دي څنګه خرڅ شوي دي د هغې هېڅ حساب کتاب نشته اوس افغان مهاجرین دا ورته وایي چې زمونږ څه جوړ شو تا تر اوسه پورې څه وکړل دې ته نه نورې پیسې غواړي او پوره کیمپ خیر آباد کیمپ یو شش و پنج کې اچولی دی د مقامی پولیس تېرو ورځو کې دې حوالې سره هم د دغه ملک په کور باندې چاپه وواله او هغه باندې صرف د 15 ډبلې پرچه کړې ده چې وسله ترې نه برآمد شوه خو د دې وسلې برآمدګۍ پرچې شاته دا ډېره لویه قصه پرته ده هغې حوالې سره پولیس څه تفتیش نه دی کړی نه یې څه تپوس کړی دی او د پولیس دا وینا ده چې یاره د عدالت کې کیس چلیږي نو عدالت کې کیسونه د مختلفو افغانیانو دی کې مونږ شک نشته شته پېښور های کورټ کې هم دي سپریم کورټ کې هم دي هغه خلک چې هغوی سره څه کاغذ څه لیسنس څه رسید څه شی داسې شته چې د 70 نه مخکې د 78 نه د مخکې د هغوی د راتلو څه ثبوت وي چېرته یې ټیکس ورکړی چېرته یې څه اخیستي وي او هغوی کې د هغوی نوم وي نو هغوی په بنیاد باندې حکومت هغوی ته شناختي کارډ جاري کولی شي شهریت ورکولی شي نو دغه اړ کې هم د دې افغانیانو خپل افغاني هغه د ټول کیمپ سره یو کلوار کړی دی او کلوار دا دی چې په کروڑونو روپۍ راجمع کړي دي په د شپې خلکو پیسې ځکه خلکو ورکولې خلک په تکلیف کې دي او یو ادر چې راغو یو کیس نو هغه کیس یې ډال کړی دی هغه شیر کړی دی په ګروپونو کې چې دا فیصله راغه او دا فیصله راغه اوس خلک ورته وایي چې مونږ ته څه لار وښیه مونږ ته څه شی وښیه چې تا څه کړي دي د هغې په ځای ورته دا ملک صاحب وایي چې ما خو اوس نورې پیسې لګولې دي او څه به زما د جیب نه شي او دا نورې چې کوم اضافي دي نو دا تاسو ماله راکوئ
به هر حال د دې هوشربا سکینډل مخې ته راتلو نه پس تحقیقاتي ادارې چې زموږ کومې دي حساس ادارې په دې پاکستان کې مختلف ادارې دي هغه خپل تحقیقات هغه شروع کړي دي او د دې حوالې سره تفصیلات هغه راجمع کول شروع کړي دي او راتلونکي وخت کې دې حوالې سره ډېر غټه کاروي هغه متوقع ده. موږ ته چې کوم تفصیلات تر مخه راغلي دي نو د هغې مطابق خو موږ دا ویلی شو چې که په دې اړ کې په یو عام کیس په بنیاد باندې د عام ولس نه عامو خلقو نه افغان مهاجرینو نه پیسې راجمع کوي نو دا ډېر غټ کلوار دی. دا نه صرف د افغان مهاجرینو سره دوکه ده او افغان مهاجرینو سره زیاتې دی بلکې زه به وایم دا ریاست پاکستان او زموږ چې څومره متعلقه ادارې دي هغې د هغې سره لویه دوکه ده. نو د دې سکینډل راتلونکي وخت کې ډېر غټ اپریشن هغه شروع کیدونکی دی خو ډېر اهم یو تفصیلاتو په دې باندې نه صرف خیرآباد کیمپ کې بلکې په دې ټوله صوبه کې چې څومره افغان مهاجرین پراته دي نو هغوی د دې کیس حوالې سره خبرې اترې هم کوي او دې باره کې معلومات هم کوي او اوس هم پکې خلق لا لګیا دي لوټ کېږي او هغوی نه پکې پیسې راجمع کېږي نو دې باندې حکومت له مضبوطه کاروایي هم پکار ده کول پکار دي چې د عام ولس چې کوم عام افغان مهاجرین دي هغه په دې پاکستان کې داسې فراډ او دوکې او د نقصان نه بچ چې په تلو تلو کې کومو خلکو ته دومره نقصان ورسي نو بیا څوک خپل 15,000 روپو 500,000 روپو پسې به په دې سختو حالاتو کې منډې وي. نو دا یو ډېر لویه مسله ده. ما ویمې چې په دې باندې خبره وکړو په دې به بیا هم خبره کوو نور تفصیلات دې حوالې سره مخې ته را روان دي هغه به انشاءالله موږ تاسو سره شیر کوو.